أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. سورة نساء آيات نمبر 11. یوصیکم الله فی اولادکم، وصیت کوي تاسو ته الله عز وجل تاسو د اولادونو په حق کې. للذکر د سړي د مثلو په مثال باندې حظ د حصې د الانثیین د دوو ښځو. فإن كن نساء کچیرې ټولې ښځې وي فوق اثنتین لوړې تر دوو فلهن ثلثا ما ترکن د هغوی د پاره دوه ثلثه دي د هغه چې پرې ایښي دي. وإن كانت واحدة او که یوه فلها النصف د هغې د پاره نیمۍ دي. ولأبویه لکل واحد منهما السدس او د مور پلار د پاره د دې میت هر یو لره د دوی دواړو څخه السدس شپږمه ده مما د هغه څه ترکه چې پرې ایښي. ان کان له ولد. دا آیات د وصیت په ارتباط باندې او د دې آیات د مخکنی آیات سره مناسبت هم بالکل ښکاره دي. هغه دا چې د مخکې رکوع په شروع کې الله تعالی وفرمایل چې وللرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. نو د هغه په ارتباط باندې دلته د میراث مسائل او د میراث د مستحقینو تفصیلی حالات بیانې. ځینی حالات تفصیلی دا دلته بیانې او ځینی د دغه صورت په پای کې راځي او ځینی نور تفاصیل یې بیا په احادیثو کې بیان شوي. د امت فقهاو د قران کریم د دغه آیاتونو او د پیغمبر علیه السلام د احادیثو څخه د دې میراث مکمل فن او قانون هغه مدون کړي او ترتیب کړي چې د علم فرائض په نامه باندې یادېږي. علم فرائض ځان ته مستقل علم دی او ځان ته مستقل اصول او طریقه لري. نو دلته الله تعالی ځینې مباحث او ځایونه دلته یاد کړي. اول صورت دا دی چې کله یو چا څخه اولادونه پاتې شي نو د هغه په صورت کې د اولادو د پاره د مال څخه حصہ په لاس ورکول کیږي. یوصیکم الله فی اولادکم، وصیت کوي الله تعالی تاسو ته حکم کوي فی اولادکم تاسو د اولادونو په ارتباط د میراث په فرق ورکولو کې چې تاسو هغه ته میراث ورکوي. د میراث په صورت کې الله تعالی تاسو ته دا وصیت کوي چې تفصیل یې دا دی للذکر مثل حظ الانثیین. للذکر نارینه لره مثل حظ په مثال حظ د برخې او حصې د انثیین د دوو ښځو، یعنی یوې ښځې ته د نارینه په مقابله کې نصف ورکول کېږي نیمۍ او نارینه ته دوه ثلثه ورکول کېږي. الله تعالی د ښځو د حصې د تعینولو لپاره مشبه به دا او مقیس علیه دا د ښځو حصہ وګرځول. دا یې ونه فرمایل چې وللانثیین د ښځو لپاره مثل حظ الذکر په مثال باندې د حصې د نارینه ده، بلکې الله تعالی ترتیب داسې واړاوه چې نارینه لره په مثال د حصې د ښځو ده. یعنی د ښځو حصہ خو بیخي یقیني ده، دا د نارینه حصہ د هغو په اندازه، لیکن فرق دا دی چې ښځو ته څونه ورکول کېږي، نارینه ته د هغه دوه چنده ورکول کېږي. للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی نارینه او ښځه یو وي یا ډېرې وي که سره یو ځای شي او په حصو کې یو د بل سره نسبت ولري نو نسبت به په دا ډول وي چې نارینه ته به دوه چنده او ښځې ته به یو چند ورکول کېږي. خو د میراث سمخ کې ځینې اصول شته. هغه حقوق متقدمه علی المیراث باقاعده مستقل باب. هغه حقوق چې پر میراث باندې مقدم وي هغه ضروري دي. چې کله انسان وفات شي
د وفات کېدو سره سم د دې میت د خپل مال څخه نور تعلق قطع شي. نو په دغه صورت کې شرعي اصول دا دي چې اول به د میت د کفن، غسل او جنازې ترتیب برابرېږي. دا به برابرېږي او دا به د میت د مال څخه برابرېږي. په دې کې به سړی بخل هم نه کوي او اسراف به هم نه کوي، ځکه بخل هم جائز نه دی، د مړي حق ضایع کیږي، او اسراف کول هم جائز نه دی چې بیا د نورو یتیمانو حق ضایع کیږي. کله چې د کفن، تکفین او تدفین کار وسو، د هغه څه وروسته مسله دا ده چې دغه میت کچیرې قرضونه د خلکو پر باندې، هغه قرضونه به د مال ادا کیږي. قرضونه که دومره و چې د ګرد مال پکښې تلي، ټول مال به په قرض کې ورکول کیږي، او کچیرې یې ګرد نه تلي، څونه چې ولاړی باقي به بیا د ورثو تر مابین تقسیمیږي. او دریم دا دی چې که یې وصیت کړی و او پورونه پر باندې نه وه، د قرضدارانو د قرض څخه وروسته هم څه مال پاته سو، بیا دغه مال په دریمه کې د وصیت نافذېږي. د کچیرې وصیت کړی و نو په دریمه کې د مال د وصیت معتبر، کې دومره اندازه وصیت و چې د مال دریمه یې ټوله اخسته هم سیدي یا تر هغه لږ، خو تر دریمې به لابد وصیت دا معتبر نه دی. او نه د ده په مرض الوفات کې چې کله دی وفات کېږي، په دا وخت کې د ده هبه معتبره، چې دی را ولاړ شي یو چا ته شی هبه کړي چې دا ما درته هبه کړي، دا معتبر نه دی. خیرات یې هم معتبر نه دی، بلکې په دغه وخت کې دی بیچاره بې ماله بلل کېږي. د دغه څه وروسته بیا باقي میراث د اولیاو او د ده د ورثو تر مابین تقسیمیږي. مدینه منوره کې موږ یو ځای یو مولوي صاحب ته ورغلي وو، او مولوي صاحب د څه بدعاتو سره تعلق و، بدعات یې ښه شوه. نو بیا سپین ږیری عالم و، د یو چا ورته وویله چې دلته یو مولوي صاحب دی چې هغه وایي چې دا بلابود ډوډیانې کول په دې فاتحه کې و دا او دا شان ثابت نه دي. نو ده ما ته زه مخاطب کړم، ما ته ویل مولوي صاحب دا خو پروا نه لري، ول دا خو د میت په تکفین او تجهیز کې راځي، حالانکه د میت په تکفین او تجهیز کې هیڅ ارتباط دا نه لري. د میت په تکفین او تجهیز کې فقط دغه شی دی چې کفن ورکړه او د هغه د جنازې ترتیب بیان کړه، د قبر پیسې دي او تر څو چې قبر ته ورسو. وروسته فاتحه چې کومه اخیستل کېږي دا د ورثو کار دی، دا د میت حق نه دی، دا به ورثه د خپلو پیسو څه کوي، دا خو میت پورې اړه نه لري، دا خو ورثو لازمي ده چې خپل تر مابین یې وکړي، او هغه وخت به کوي چې دا یې خپلې حصې معلوم شي. او بل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه مسنونه طریقه د فاتحې چې منقوله ده هغه دا ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه به کور ته د دې مړ شوي سړي کور ته ورتلل، او هلته په کور کې به دننه و دې خلکو ته چې دا مصیبت به ورته رسېدلې وو هغوی ته به تسلي ورکول او دعا به ورته کول. دا چې اوس په کورو کې یا ځای نه وي یا زموږ ترتیب اوس داسې جوړ شوی دی په مساجدو کې، خو به هر حال دا د میت حقوق نه دي، بلکې دا د دې ورثو حقوق دي، دوی به خپله ادا کوي. نو دغه به لابد ډوډیانې دا مېلمنو ته د میت د کوره څه ډوډۍ ورکول د دې هیڅ اصل په شریعت کې نشته. پیغمبر علیه السلام د دې منع فرمایلی. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، للذکر نارینه لره مثلو په مثال باندې حظ د برخې دی الانثیین د دوو ښځو، یعنی که مثلا یو څوک وفات سو او مال یې پرې ایښی و، نو یو زوی یې درلودلی او دوې لوڼې یې درلودلې، کوروالا او بل څوک یې نه، نو دا د ده میراث پر څلورو حصو تقسیمیږي. دوې حصې یې د زوی ته ورکول کېږي او دوې حصې بیا دا لوڼو ته هره یوه حصه وړي. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فإن كن او کچیر و نساء ښځې، یعنی که د دې میت اولاد صرف نجونې وې، نارینه اولاد یې نه درلود، فوق اثنتين تر دوه زیاتې وې، فلهن ثلثا ما ترك، نو د دوی دپاره دوه ثلثه دي ما د هغه ماله ترکه چې پرې ایښي دي د میت. مثلا که یو څوک وفات شي او صرف لوڼې ورپاتې بل څوک نه،
او په هغه صورت کې دالونی کدوی او کتر دوه زیاتی وي نو دای د وی کوروالا سي یا کوم د بلی کوروالا سي نو دوی ته سلسان ورکول کیږي نو مال به بیا پر درې حصے تقسیمیږي دوی حصے دوی ته پاتې کیږي یو حصہ یې باقی اقربا او ته ورکول کیږي لکه د میت پلار شو مثلا یا بل څوک او کچيري بل قریب نه درلود داغه یو حصہ بیرته بیا پر دوی تقسیمیږي وان كانت واحده فلها النصف وان كانت کچيري واحده یوا فلها داغه د فار د ټولي ترکه څخه النصف نیمای یعنی کله دې میت یو لور پاتې سیو او کوروالا او بل څوک نه و نو بیا د میراث څخه نیمای داودې لور تور کول کیږي اني بیا په نور اقرباو تقسیمیږي ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد اوس د مور پلا د میراث په ارتباط خبره کی ځکه څوک چې مړ وي فروع لري او اصول لري اصول یې مور پلار دي او فروع یې اولادونه او لونی نو اول د فروع یادونه وسول اوس د اصول یادونه او په دې کې درې صورت راځي ولأبويه لكل واحد منهما السدس او د مور پلار د پاره د دې میت لكل واحد هر یو لره منهما د دې دوالو سره السدس شپږمه حصہ مقرره ده مما ترک د هغه مال چې پریشي ان کان له ولد کو د میت لره ولد اولاد دا اول صورت دی چې میت وفات شو مور پلار شاته پات دي او اولاد شاته پات یو یا دوا یا درې زامن یې پات په دا صورت کې به د مسلې صورت داسي چې دغه مال څخه شپږمه حصہ مور او پلار ته رسیږي باقی ټول مال د اولادونو تر بابین تقسیمیږي مثلا کې اولاد پاتې وي چې مذکر وي چې مؤنث وي یو یا زیات وي نو باقی میراث د داغو تر بابین تقسیمیږي دا یو صورت کې اولاد درلودلی نو مور پلار ته شپږمه ورسیږي فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه ثلث دوهم صورت بیانی فإن لم يكن له ولد كنو له دغمړي لره ولد اولاد نو یعنی نه اولادونه ولونی او زامن او نه ورور او خور و دا پکښ معتبر دي دلته ورسته پابل کې د ورور خور یادونه راځي او نه ورور او خور درلود وورثه ابواه او میراث یوړي د څخه ابواه د دمور پلار فلأمه ثلث نو بیا مور لره درېمه ده نو بیا به مال پر درو حصو تقسیم کی یو حصہ به مور ته ورکی دوی حصے د پلار دي کینونه یا خوندي او اولادونه نه درلود کور والا یې نه فإن كان له إخوة فلأمه سدس من بعد وصية يوصي بها أو دين دریم صورت بیانی فإن كان له إخوة فلأمه سدس من بعد وصية يوصي بها أو دين فإن كان كشيره له دا ميت لرا إخوة ورنا فلأمه بأيمور لرا السدس شپږمه ده کيبه د ميت ورور درلود لی نو بیا مور د درېمې څخه شپږمې ته اړي د توای تحجیب بالنقصان یعنی د درېمې څخه خبره شپږمې ته ورسو بیا به مال پر شپږ حصو تقسیمي شپږمه د مور باقی بیا د پلار او زوی تر مابین تقسیمي فإن كان له إخوة كثير و د ميت لره ورونه عام خبره ده ک هغه په پلار او مور شریک ورونه چې هغه ته اعیانی ورونه وای او یا یوازې په پلار باندې شریک وي چې دې ته علاتی ورونه وای او یا یوازې په مور باندې شریک وي چې هغه ته بیا اخیافی ورونه وای نو بیا مور لره سدس او نور بیا پلار ته حاصلې من بعد وصیت یوصي بها او دین من بعد ورسته یعنی دا ټول حصے د ورثو چې موږ تاسو ته بیان کړي دا ورسته تر وصیت دی یوصي بها چې دا میت په هغه سره وصیت کړي او دین او ورسته در پور
یعنی دغه ټولي اندازې هغه وخت دي چې وصیت او پور دواړه جنې وایستل شي. لیکن وصیت کې دا شرط دی چې د ګناه وصیت به نه کړي. که د ګناه وصیت کړي واغه معتبر نه دی. اول به د دې څخه قرض ادا کیږي او دا غرنګ به وصیت نافذیږي، تکفین او تدفین دواړه بکیږي، بیا به ورسته دغه مال تقسیمېږي. آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب الیکم نفعا. آباؤکم ستاسو پلرونه و ابناؤکم او ستاسو زامن لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا. لا تدرون تاسو نپوهیږئ ایهم چې کوم یو په دوی کې اقرب لکم زیات نږدې دي تاسو لره نفعا د نفع په اعتبار. فریضة حسد من الله د الله عز وجل د طرفه. ان الله كان عليما حكيما. ان الله يقينا الله عز وجل كان ذي عليما فر علم لرنكي حكيما فر حكمت خاوند. لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا. په دې مبارک آیات کې د دې میراث د اصول حکمت او مصلحت بیان دي چې الله تعالی فرمایي چې دا میراث د زموږ د طرفه تاسو ته تقسیم شوی دی او دا اصول او قواعد یې موږ شي تاسو پر عقل او پر فهم باندې موږ د دې تقسیم او د دې مسائلو اشودل نه دي بنا کړی. ولیکه موږ دا تاسو پر فهم باندې بنا کړی وای نو تاسو به هغه چاته حصہ ورکولای چې هغه تاسو په خپل ګمان د ځان لپاره نافع او ګټور بللای. یعنی تاسو به د میراث مدار پر نفع ګرځولې وای، لیکن حالان کې دا معلومه نه ده چې تاسو د لپاره به اصلي نافع څوک په دنیا او آخرت کې به تاسو څوک نفع رسي. نو دا نفع معلومه نه ده، ځکه نو موږ تاسو پر ذهن باندې دا شی نه شودل، بلکې خپل مدا فیصله وکړه او تاسو د لپاره مداحسه تعین کړئ. آباؤکم ستاسو پلرونه و ابناؤکم او ستاسو زامن لا تدرون ایهم اقرب الیکم. لا تدرون تاسو نه پوهیږئ د دې په متعلق چې ایهم اقرب لکم. ایهم چې کوم یو په دې کې اقرب زیات نږدې وي لکم تاسو لره په دنیوي یا اخروی کارونو کې نفعا د ګټ په اعتبار. تاسو په دې نه پوهیږئ چې نه پوهیږئ نو دا فریضه د خدای د طرفه مقرره شوه. فریضتن دلته په معنا د مقرری حصے ده. قرض ځکه وایي چې د نور احکام په مقابله کې جلا حکم. فریضه من الله د الله عز وجل د طرفه فریضه ده. فریضه من الله دا مطلب چې دا حصے الله تعالی مقرری کړي. په دې کې تاسو د الله تعالی د تقسیم مطابق عمل وکړئ او په خپل عقل او فهم باندې دا مبنا کوئ، ځکه دې کې زیات حکمتونه او مصلحتونه د الله تعالی د طرفه ایښودل شوي چې تاسو ته هغه نه معلومیږي. ځکه الله تعالی چې دی کان علیما حکیما. ان الله یقینا الله عز وجل کان دی علیما فر علم لرونکی حکیما د پوره حکمت خاوند. الله تعالی ته علم هم ستا چې تاسو د پاره څوک نافع او الله تعالی په هر څه کې حکمت او مصلحت هم لري. دا هغه مخکنی آیات کې چې اول سره ذکر شو چې یو نارینه لره د دوو شذو په مقابله کې، یعنی لکه څنګه چې دوو شذو ته څونه میراث ورکول کیږي یو نارینه ته هغه ورکول کیږي. دا کلونی که خوندي او دا غرنګه که هر ځای شذې د نارینه په مقابله کې د میراث په مسله کې جمع شي نو یو نارینه د دوو شذو د حصو په اندازه باندې میراث وي. علامه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه د دې په ارتباط پر یو حکمت دا بیان کړي چې د شذې د میراث حصہ د نارینه در میراث ځکه کم ده چې د شذې خپل مصارف او ضرورتونه نشته، ولې د دې نفقه د دې لباس د دې کور پر خاوند فرض دي، خاوند به ادا کوي. نو دې ته دغه نیمه حصہ او یا دغه لږ حصہ د نارینه د حصے په مقابله کې هم ډیر. په دې خاطر باندې الله تعالی د هغه حصہ د نارینه د حصے په مقابله کې کم کړي. او چون کې نارینه د کوروالا د نفقه هم مسئول دي، د اولادونو د نفقه هم مسئول دي، کاروبار ته هم ضرورت لري، نو هغه دې ته ضرورت لري چې د مال په اعتبار باندې څه زیات وي تر څو چې خپل ضرورتونه په پوره کړي.
دا غرنګ د عقیقې په ارتباط باندې چې یو نارینه د الک د پاره دوه پسونه حلالول سنت طریقه ده او د انجلی د پاره یو. نو حکمت یې دالک لیدي چې عموما شرعي اصول خدا دي شې په خپل کورونو کې وسیر او په کورو کې د مشکلات او مصائب سره مخ کېدل کم وي په نسبت د نارینه او زکاوی د باندې وزي هغوی د مصائب او پریشانی سره مخامخ کیږي. نو دا پسونه د هغه مصائب د مخنیوي د پاره الله تعالی سنت طریقه د پیغمبر علی السلام ګرځولې ده چې د نارینه د پاره دوه پسونه دي او د ښځې د پاره یو پسه حلالي. صدق الله.